بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام غزالی رحمه الله فرمای چې تعلیم مقصد صرف دا نه دی چې مونږه علم حاصل کو، بلکې دې سره سره بهترین اخلاق، بهترین کردار او اجتماعي زندگی او صاف لیوالی احساس پیدا کول دي. تعلیم مقصد صرف او صرف کردار سازی، شخصیت سازی او په مسلمان معاشره کې یو بهترین مسلمان تیارول دي چې په هر اعتبار سره یو کامیاب ترین فرد د معاشره جوړ شي او په دنیا او آخرت کې کامیاب شي. د امام غزالی رحمه الله د دې میشن د مخکې بوتلو د پاره نن زمونږه د قرآن سمارټ لرنینګ دریم کلاس دی چې په هغه کې به مونږه سوره فاتحه او د ګرامر حصې نه ضمایر متصله زده کوو ان شاء الله. نن به زمونږ د کلاس ترتیب دی چې کوم د قرآن حصه ده هغه به ځان له ویډیو کې، او چې کوم د عربی ګرامر حصه ده هغه به ځان له ویډیو کې. که چېرته مونږه په یو کلاس کې تیارو، یو لیکچر کې دواړه وایو، نو زمونږ ویډیو به انتهایی اوږده شي. د طوالت نه د بچ کېدو دپاره مونږه سوره فاتحه چې کوم د قرآن مجید حصه ده هغه به ځان له لیکچر کې، چې کوم د ګرامر حصه ده هغه به ځان له لیکچر کې. راځئ چې د نن ورځې سبق ابتدا وکړو د سوره فاتحې نه. خو د هغې نه مخکې ضروري ده چې د زوړ سبق مونږ ریویژن وکړو. په زوړ سبق کې مونږه تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د عربی ګرامر نه مونږه ضمایر منفصله ویلیو. راځئ چې د هغې ریویژن وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. د بالله کې با ځان له حرف او لفظ الله ځان له، داسې من الشیطان کې من ځان له حرف دی او شیطان چې د جمع شیاطین راځي دا ځان له لفظ دی. الرجیم، الرجیم د رجم نه دی، د رجم معنا په کاڼو سره ویشتلی شوی. ګرامر حصه کې مونږه ضمایر منفصله ویلیو، یعنی هو، هما، هم، هي، هما، هن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو. دا 14 ضمایر مونږ ویلیو. دې کې اول شپږ ضمایر د تھرډ پرسن پروناون دي، او ورپسې شپږ ضمایر د سیکنډ پرسن، او ورپسې دوه ضمایر دي انا، نحنو د فرست پرسن پروناونز دي. او بیا ورپسې مونږه په دویم لیکچر کې تسمیه ویلې وه، او د ګرامر حصې نه واحد تسنیه جمع ویلیو. تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، د دې لفظي ترجمه بسم الله، بسمی پنوم، الله د الله، الرحمن چې ډېر مهربانه دی، الرحیم او انتهایی رحم کوونکی دی. بسم الله کې با جدا و اسم جدا و. بسمی د با معنا سره، په نوم د الله سره. د اسم جمع اسما راځي، داسې الله، الله د الله رب العزت ذاتی نوم دی، او دین علاوه نور کم نومونه دي، الرحیم، الکریم، الرحمن، الغفور، د الله رب العزت صفتی نومونه دي. الرحمن، الرحمن د دې په معنی کې شدت پروت دی، زیادت پروت دی. لکه دې په وزن نور څونه الفاظ راځي، لکه غضبان یعنی شدید غصه، انتهایی غصه. داسې العطشان انتهایی تږی. نو الرحمن یعنی انتهایی رحم کوونکی. الرحیم، الرحیم د دې په معنی کې تسلسل پروت دی. لکه یو کس بار کې مونږ وایو جمیل، نو هغه انتهایی ښکلی دی، نو دا نه چې وروستو ښکلی شوی دی، د اول نه ښکلی دی. داسې کریم یعنی خو اخلاق والا، یعنی دا نه چې وروستو اخلاق شوي دي بلکې مسلسل یې اخلاق ښه را روان دي. نو الرحیم مسلسل رحم کوونکی. او د ګرامر د حصې نه مونږ په دویم لیکچر کې واحد تسنیه جمع ویلو. لکه مسلمون مفرد دی، د دې تسنیه په الف نون سره او په یا نون سره راځي. لکه مسلمون، مسلمانې، مسلمینې، او د دې جمع په و نون سره او په یا نون سره راځي.
لکه مسلمون، مسلمون، مسلمین. دا مسلمین د دې جمع هم په یا نون سره او تثنیه هم په یا نون سره، خو دې کې موږ فرق ویلو چې په تثنیه کې په یا نون سره کم راځي نو د هغې نه مخکې به حرف باندې به زبر وي لکه مسلمین، او په جمع هم په یا نون سره راځي. دلته د دې یا نون نه مخکې به زیر وي لکه مسلمین. دا د په مابین کې فرق و. او نن سبق کې به مونږ سوره فاتحه وایو. سوره فاتحه د قرآن مجید اولنی مکمل سورت دی او دا دونه اهم سورت دی. هر موز په هر رکعت کې دا ویل کیږي او پر رس کې 100 پیرې د مونږ په موز کې د دې ریویژن کو، د دې دوهرایي کو. راځي چې د سوره فاتحه لفظي ترجمه با محاوره ترجمه او د دې په مفهوم باندې ځان فیکو. الحمد لله رب العالمین. الحمد لفظي ترجمه الحمد ټول تعریفونه او شکرونه لله د الله د پاره دي. رب العالمین چې د ټولو جهانونو رب دی، پالونکی دی. الحمد دا په قرآن کې 43 پیرې راغلی دی. د حمد دوه معنی دي. یو تعریف په معنی هم راځي، یعنی تعریف کول، او د شکر په معنی هم راځي. تعریف یعنی د زړه نه د الله تعریف مونږ وکړو چې ای الله ته رحیمي، ته زبردست خالق، ته د ټولو نه اوچت ذات، او د الله مونږ شکر ادا کو. د الله تعالی په احساناتو په انعاماتو باندې مونږ د الله شکر ادا کو چې هغه مونږ له امن را کړی دی، مونږ له قسمه قسم خوراکونه راکوي، مونږ له قسمه قسم غلې راکوي، او بل مونږ د عبادت موقع راکړه او د قرآن د زده کولو موقع یې راته نصیب کړه. مونږ په دې باندې د الله شکر ادا کو. لله، لله لام جدا دی او لفظ الله جدا دی. د لی معنی ده د پارا، لله د الله د پارا. لفظ الله په قرآن کې 149 پیرې راغلی دی. رب د په قرآن کې 199 پیرې راغلی دی. رب معنی ده پرورش کوونکی. العالمین، عالم کائنات ته وایي، د جهان ته وایي. د عالم جمع عالمون هم راځي، څنګه چې موږ ویلو چې په واو نون سره او یا په یا نون سره، نو عالمون هم راځي او عالمین هم راځي. نو دې وجې نه روزانه د خپل ځان احتساب پکار دی چې مونږ د ډېرو خلکو د مال و دولت نه، د خلکو د چهل پهل نه متاثره شو او الحمدلله ویل چې کوم دی نو هغه مونږ یېرو. نو الحمدلله رب العالمین دا تقاضا د دې کوي چې مونږ د خپل رب تعریفونه او شکرونه ادا کو. هغه رب چې زمونږ پرورش کړی دی، زمونږ ټول ضروریات یې پوره کړي دي. نو لہذا ناستا ولاړه پروانه په هر حال کې مونږ د الله رب العزت شکر ادا کو. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم تفصیل په بسم الله الرحمن الرحیم کې تیر شوی دی. د رحمت مطلب دی په محبت سره د یو کس خیال ساتل او دغه ضرورتونه پوره کول. تاسو وګورئ الله تعالی څنګه په موږ باندې مسلسل رحم کوي، رحمتونه را باندې راوړي. صرف تاسو لږ سوچ وکړئ، لږ غور وکړئ. د موسمونه چې بدلیږي، دا 4 موسمونه راځي، نو دې دپاره الله تعالی د ځمکه د دې نور نه په 1 سیکنډ کې تقریبا د 20 کیلومتر په رفتار سره د دې نور نه تاوي د ځمکه. مونږ ته لږ هم هغه تکلیف نه محسوسیږي، هغه دچکه نه محسوسیږي. کني نو د زلزلو نه به په دې ځمکه کې توړ پوړ دا ټول نظام به درهم برهم شو. خو څومره په اسانۍ سره الله رب العزت د ځمکه د نور نه تاویږي په 1 سیکنډ کې 20 کیلومتر. الرحمن الرحیم، ډیر مهربانه او نهایت رحم کوونکی ذات. نو دا موږ له دا سبق راکوي چې زموږ رب دومره رحیم ذات دی، نو موږ له هم پکار دی چې په نورو خلکو باندې رحم وکړو. مالک یوم الدین. مالک دا د ملک جمع ده. ملک بادشاه ته ویل کیږي، مالک ته ویل کیږي. یو ملک ته فرشتي ته ویل کیږي، او ملک دا د مالک جمع ده د معنا د بادشاه سره. مالک یوم الدین لفظي ترجمه مالکی مالک دی، یومی د ورځې، الدین د بدلی. او با محاوره ترجمه
مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د بدلې. مالک دا بادشاه ته وایي، آقا ته وایي. یو ملک دی او یو ملک دی. ملک فرشتي ته ویل کېږي، لکه څنګه وایو مونږه ملک الموت، او مالک دا بادشاه ته ویل کېږي. یوم ورځ ته وایي، لکه څنګه مونږ وایو یوم الجمعه د جمعې ورځ، یوم القیامه د قیامت ورځ. د یوم جمع ایام راځي. الدین، دین دا بدلې ته وایي، خو اصل کې الدین د دې دوه معناګانې دي، د دوه معانی دي. یو په معنا د بدلې سره راځي او یو په معنا د نظام زندګۍ سره، یعنې چې کوم دین اسلام دی. په دواړو معنو سره دا استعمال شوی دی. دلته د مراد د بدلې ورځ ده، یوم الدین یعنی د بدلې ورځ. با محاوره ترجمه مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د بدلې. مالک نه مراد هغه ذات دی چې هغه سره مکمل اختیارات دي، ټول اختیارات ورسره، مثلا پیدا کول، پرورش کول، زندگی ورکول، مرګ ورکول، دا ټول د هغه په اختیار کې. یوم الدین د بدلې ورځ. دې نه مراد د محشر ورځ ده، یعنی په هغه ورځ به یو قوت به هم نه، صرف او صرف د الله رب العزت بادشاهت به. د هغه ورځ اونر، د هغه ورځ مالک هغه صرف او صرف الله، د ټول نه بهترین عادل ذات او په ټولو کې انصاف کوونکی ذات هغه په هغه ورځ باندې موجودي. په هغه ورځ باندې به د چا سفارش هم نه قبلیږي. چې الله چاله اجازت ورکړي د هغې سفارش به الله تعالی قبلوي. د قیامت ورځ ډیره هیبتناکه ورځ ده. داسې ورځ ده چې ورور به د خور نه منډې وهي، مور او پلار به د اولاد نه منډې وهي، ښځه به د خاوند نه منډې وهي، خاوند به د ښځې نه منډې وهي. هر یو کس سره به خپل فکر وي. چې کله مونږ د آیت وایو نو مونږ له دا امید پکار دی چې الله رب العزت به په مونږ باندې رحم کوي. خو دې سره سره د ګناهونو هغه خوف، د هغې د سزا خوف هم په زړه کې ساتل پکار دی. دا زموږ نننی سبق. په دې کې موږ سوره فاتحه آیت نمبر 1 نه والا تر آیت نمبر 4 پورې د هغې لفظي ترجمه او په محاوره ترجمه زده کړه. انشاءالله را روان کلاس کې موږ آیت نمبر 5 نه تر آیت نمبر 7 پورې وایو. الله رب العزت دې موږ له صحیح سمج او په قرآن مجید باندې پوهې توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.